دا لږ ورځې مخکې پولیس چوکۍ باندې د شپې سغاړې نه راغلي دي غرونه دي ټوپکې ورته نیولي دي څلور یې وجل دي چې څه بیا کلو کې خلکو اعلان کړلی چې خدای وبخښه راوځئ پولیس چوکۍ باندې چا حمله وکړله د سپیکرو اعلان نه بعد بیا دا خلک تښتېدلی دي ښه څه وجه ده دا حکومت نه چې دا خلک ورکړی دی دا انډیا نه راغلي که دا زما ستا رونه او رویرونه او د تره زامن او د قوم د ملک د دې خلکو اولاد نه دی ډیپټي کوي ځان له ډیپټۍ کې خیانت کوي خپل ښکار به کوي زما ستا جیب نه د دو تنخوا نه ځي دا به د مودي فوج راغلی دا به یې ویشتي ښه مسلمان اوس به موږ هم کوي کیدی شي جمعې موږ هم تلي موږ لوی جهاد وکړو موږ پولیس څلور ووژلل زموږ د جمعیړې د کلي یو ثوابۍ کې رونو ډیپټي وه هلته چوکۍ باندې مخکې کال حمله وشو هغه مړ کړی شو بیا دلته زموږ علاقې ته راویستی شو نو دلته یو غریب سړي زوی و هلته یې دغه ډیپټۍ کې و لږه تېره تنخوا وړوله پیروزي په دې ذریعه باندې ګټله هغه هلته مړ که بیا دلته موږ ښخ کړو الله دې دې ملک کې امن راولي ولې موږ چغې ویسړو امن به څنګه راځي نو کېنوئ لسته مولیان کېنوئ د پاکستان په مولیانو هم یقین نشته د عربو نه راولئ دا ګاونډ کې په عربو نه پوهېږي عربی باندې دا پښتو وایي کابل کې دي دا هلته نه راولئ و تاسو امن راویستی دی دلته به څنګه راځي قسم په خدای چل به درته وښي زموږ خو ته نه منې که زموږ ټول پریشانه یو حکومت پریشانۍ کې دی موږ یو مولیان پریشانۍ کې دي عوام پریشانۍ کې دي غریب پریشانۍ کې دی هغه ورځ یو سړی ونیولی شو نو پته نشته چې سل کس 200 کسو ګردو باندې هغه قایل شو چې دا ما وښکلي دي د خلکو نه ته په څو خرڅئ وي دا څه سټپ بای سټپ کار دی زمونږ زه چې په لا خرڅوم که څه وي دا مخکې دا کروڑ دا 50 لاکه کروڑ باندې هم ځي یوه ګرده ښه تجارت دی ورور که ته غریبي ګرده خو شتې ده سره که نه ستا بیا خیر نشته بس که ته مالداري نو بیا د خیر نشته که ته مولایي بیا د خیر نشته که ته د علاقې لیډر بیا د خیر نشته که ته د حکومت څه افسر بیا د خیر نشته ای رونو پاکستان کې د هیچا خیر نشته پرون دیر کې پروګرام شپې 1:30 بجه زه تاکور ته رسېدلی یم نو لارې کې پولیس والا هغه وي خیر دی امن دی مې نه جي امن خو پاکستان کې نشته ته خفه نه شي جو ویې خندل نو مې زو اجازت دی وی ځای نو امن دی مو وایم امن کم دی ستا دې چوکۍ کې امن نشته موږ محرام ممبر کې امن نشته خان صاحب خانګۍ کې امن نشته زمیندار خو ګرده خرڅېږي ته خو تباه دی نیمل کې دی چا امن دی ها دا هر ځای درز فلحال لغونې کم دی جو سره ځي به زمونږ یي د هغې نه مخکې جو تلل نشته نو لویه وجه دا ده د الله د کتاب نفاذ نشته دلته اراده هم چې څوک وکړي صحیح معنو کې ضیاءالحق صاحب دورو هغه نظریاتي اسلام یې خوښه ورونو زمونږ استاد و علامه قاضي شمس الدین رحمه الله د ګجرانوالۍ لوی محدث د دارالعلوم دیوبند تیرو تیری هغه خط لېږلی ورته ګوره تا سره د فوجي اقتدار دی او جوخته لخته شویره سره راشه سړیه د اسلام نافظ کا نو چې سره دې په ارام امنګ مولیان به ستا ملګرتیا وکړو نافظ یې کا چل به موږ تا تقیو ورونو هغه پخه اراده کړې وه هغه وخت کې موږ ګجرانواله کې وو پخه اراده یې کړې وه کله چې یورپي ملکونه پوه شله چې ضیاءالحق اسلامي نظریې والا سړی دی که چرې د اسلام پاکستان کې نافظ کو نو بیا زمونږ تر اوسه چې فصل کرل دی هغه خو وسوځېد بیا خو فحاشي اوریاني قتل و غارت هېڅ شی به نه خلک به په امن په خوشحالۍ به دا خو نه شوه هغو څه ترتیب وچلو هغه ترتیب باندې هغو پوهېږي قانون د پاکستان کې دا دي 2 جرنیلان 3 جرنیلان یو جاز کې نه بځي حادثه پېښېدی شي هوایي سفر دی دې کې چې څوره یو ځای په جاز کې خېجول دي ورسره امونو کریټونه ایښي دي بره کریټونو سره چل کوي او ورسره به هغه څه دوی ونې ایښي چې جاز هیله بره شوی دی جو بس درز شو اسمان کې والوتل څه لږ کیسه اوس چې پنډای دا که لاس دی که څه شي د ضیا صاحب میلاو شوی دی هغه قبر کې هلته یې ښخ کړی دی او خبره خلاصه شوه ښه خلک شته فوج کې سرکاري ادارو کې
لیکن که په دومره یریږي که په زړه کې هم اراده راولي د اسلام د نافظ کولو بله ورځې به ټوټې ټوټې الوتئ یرونو موږ خپل اختیار نشته خپل اختیار کوم ځای دی نشتی دا شکر دی چې ډوډۍ په خپل لاس خورو نور خبرې دلته هېڅ هم نشته الله دې د دې ملک په حال رحم وکړي کېږي به دا په قرآن و سنت نفاذ سره الله دې سازګاره کړي حفظه ادا دوا موږ داسې کوو لکه دې پیلر نه موږ د مڼو په تمه یو نو خدای ته خو ګرانه نه ده که نه نو کېدی شي بلې جمعې له زوړندې وي و تالان به پرې نه کوو ښه پیلري هم د شمار دي مڼې هم د شمار دي وینه زیات وانه اخلئ دغه تمه ده پاکستان کې د اسلام تاسو دې کې ماله ووټ نه راکوئ زه د بټرام نه بیا به نه ودرېږم پوه شوې دغه شی زما نبي ته الله فرمایي دا غلطې فیصلې کوي ډلې د پالټۍ لحاظ کوي رشوت ورکوي فیصله بدلوي دو خوړونکي د حرامو دي دوی اوریدونکي د دروغ دي صحیح خبرې اورېدو ته څوک تیار نه دی ډېر موږ ته شکایتونه د خلکو ورونو رارسي وایي موږ به اقصا کې مونځ کوو خو اوس موږ نه کوو چا تې تپوس وکړو چې رور راجي صاحب ته ولې نه کوئ وایي مړه خو موږ که چې سړي جو بس هغه خبرې رااخلي او وایي نو رور علاج هم دقې ته وایي چې ستا دستونه یي اتاله انټاکس ګولۍ درکمه اته سم ساده شي ماښام له روښانه کوه بده کومه زما نبي الله لېږلی په دې دی په بل څه نه دی لېږلی رونو زما نبي الله لېږلی په دې دی په بل څه نه دی لېږلی که په بل څه وی موږ به هغه بل څه ویلي وو په بل څه نه دی لېږلی زما نبي دې خلکو ته ووایه تعالو راشئ خلکو څه ته راشئ اتلو چې زه تاسو باندې وللم الله خپل نبي ته ویل دي نبي بیا موږ تاسو ته ویل تعالو راشئ اتلو چې زه در باندې وللم ما هغه څه حرم ربکم علیکم چې حرام کړي دي رب ستاسو په تاسو باندې هغه محراب منبر به څه محراب منبري چې هغې کې د قوم حرامو ته حرام ونه ویل شي قتل ته قتل ونه ویل شي شرک ته شرک ونه ویل شي هغه سره منبر دی نه هسې شي منبر دی پوه شوې دا د نبي ډیوټي ده سیم الله تشرکو به شیئا الله سره بل شی مه صدا روئ مور پلار سره احسان مو وجنې بچي د یارې د لوګې نه موږ دله رزق راکوو تاسو لا دوله منځ دې کېږئ بې حیایته ظاهره ده که باطن مو وجنئ یو نفس چې الله دغه وجل حرام کړي دي پیغمبر دا تقریر کړی دی څه وکړو موږ دا پرېږدو نور څه شی شروع کړو دروغ قصه درته وکړو منځ دې کېږئ مال د یتیم ته مگر په طریقه چې یتیم لخی تر دې چې یتیم ځوانۍ ته ورسېږي پوره کوئ ناپ پوره کوئ تول واوفوا الکیل والمیزان بالقسط پوره کوئ ناپ پوره کوئ تول انصاف سره او کله چې خبره کوئ واذا قلتم فعدلوا کله چې خبره کوئ نو انصاف والا خبره وکئ ظلم والا خبره مه کوئ ولو کان ذا قربا اگر که دا مخکې سړی ستا خپلي بیا یې لحاظ مه کو ولولی لحاظ کوئ ظلم خبره کې پیغمبر ډیوټي دغه ونه صلی الله علیه وسلم موږ مجبور یو ورونو که د دې نه بغیر دین وی که نه نو موږ ته څه تکلیف وجو موږ به دا خسته خسته پیړې د الواګانو درکولې او د دې ژمي کې به خوله د باندې جومات کې راتله او کور ته به تلې موږ په خپله یخ نه چې کوم دی پانډی وچې شوې چې کوم دی څه وکړو مجبوري ده زما د رب وینا ده زمونږ فرض دی چې دوه ټکي راځي چې دا تاسو ته وکړو دا زمونږ فرض دی او دا تاسو سره خواله دی بدواله دا ده چې دا در نه پټ کو قرآن وی سماعون للکذب ډېر اورېدونکي دي دروغ لره حق خبره نه اوري رښتیا خبره نه اوري حرام حلال مسله نه اوري ساوري سماعون للکذب اوری ډېر اورېدونکي دي دروغ لره اکالون للسحت ډېر خوړونکي دي د حرامو حرام بد شی دی چا چې په خپل اولاد وخوړول خرز به نه مومي
نقصان به ومومي. حلال خوراوه اولاد به دې الله نه وږی کوي، ته ولې غم کوي چې دو به څه خوري سبا؟ پروا مه کوه، الله روزي رسان دی، الله روزي رسان دی. اکالون للسحت، دوی خوړونکي دي حرام لرا. فإن جاؤک، کتا تراشی زما نبی فیصلې دپاره، فحکم بینهم او اعرض عنهم، فیصله کوه د دوی په منځ کې یا مخ ته واړوه، ویسې ځان له خپلې فیصلې کوئ. دا یهود دي که نه، ایمان یې نه دی راوړی، که هغو به خپلې فیصلې بعضې راوړلې. که د هغې د فیصلې نه مخ واړی نو مس خبره نه ده، ځکه هغو دا دین منلی نه دی. ها که چېرته راشي نو زما نبي ګوره د انصاف فیصله کوه، اگر که دی سور کافر یا نبي نه مني خو کافر دی که، خو که را هم شي تا ته نو فیصله به د انصاف کوي، چې یو کافر ته هم پته ولګي